أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دا قرآن کریم دوهم سورة بقرہ ده. مدنی سورت دی وهي 286 آية 280 آيات دي او 30 رکوع دي. د ترتیب په اعتبار باندې دوهم سورت دی. د نزول په اعتبار باندې وقایایم سورت دی. ورسته تر سورۃ المطففین را نازل شوی دی. د سورت سورۃ بقره ځکه وایي چې د بقره کلمه او لفظ د 28 آیات څخه ورسته بار بار ذکر شوی. نو په همدې مناسبت ورته سورۃ بقره وایي. مطلب دا نه دی چې په دې سورۃ کې ټول واقعا د بقره ده، بلکې د بقره یو واقعا پکې ذکر شوی. دا سورۃ د مخکنی سورۃ سره مناسبت او د مخکنی سورۃ سره رابطه دا ده چې په مخکې سورۃ کې چې سورۃ الفاتحه وا الله عز وجل اجمالاً د درو ډلو یادونه وکړه. یو ډله یې فاهدنا الصراط المستقيم باندې ونمول، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب، او بل ډله بیا په غیر المغضوب باندې ونمول، یعنی هغه ډله چې په هغوی باندې غضب شوی. یو ډله هغه و چې په هغوی باندې انعام شوی و غضب نو ور باندې شوی، او یو ډله بیا هغه و چې په هغوی باندې غضب شوی، او درېمه ډله بیا ګمراهان و چې په ضالین سره یادونه ورڅ وشو. نو الته اجمالاً د درو ډلو نومونه ذکر شو او د درو ډلو حالاتو ته اشاره وشو. دلته تفصیلاً دغه درې ډلې دا یادې. دو مناسبت یې دا دی چې په مخکې صورت کې د مؤمنانو د پاره یو دعا ذکر شوی و چې په اهدنا الصراط المستقیم کې ورته اشاره و. په دې صورت کې هغه صراط مستقیم شي چې هغه دغه کلام الله دی چې ذالک الکتاب لا ریب فیه. درې مناسبت یې دا دی چې په مخکې صورت کې دا ذکر شوله چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے الله سبحانه و تعالی موږ خالص ستا عبادت کوو او خالص ستا څخه کومک غواړو. نو دې صورت کې د عبادت او د استعانت تفصیلات بیانې. څلورم مناسبت او ربط یې دا دی چې په مخکې صورت کې یعنی سورۃ فاتحه کې د الله سبحانه و تعالی صفات ذکر شو چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دلته د توحید مسله تفصیلی بیانې. دا د دې صورت د مخکنی صورت سره مناسبت دی. دومره خبره دا ده چې دا صورت دعوه، په دې صورت کې دعوه د توحید کوي. په 21 آیات کې 133 آیات کې 255 آیات کې او 204 آیات کې. دومره دعوه به د اثبات د رسالت ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رسالت ثابت دی. په 99 آیات کې 101 نمبر آیات کې 119 کې او 129. درېمه دعوت جهاد فی سبیل الله دی. د خدای عز وجل په لار کې جهاد کول. 199 آیات کې 193 143 او څلورمه دعوت د انفاق فی سبیل الله ده. دا په 245 218 218 او 204 آیات کې ذکر کیږي. مطلب دا چې مجموعي په دې صورت کې څلور امور بیانې: اثبات د توحید، اثبات د رسالت،
او جهاد فی سبیل الله او انفاق فی سبیل الله، چې دوه شی د عقیده پورې اړه لري او دوه شی بیا تر اعمال پورې اړه لري چې دا د ټول دین خلاصه ده. نو دې صورت کې دا څلور دعوی کیږي. درېمه خبره د دې صورت خلاصه ده. دا صورت 280 آیات دي او په قران کریم کې تر ټولو اوږد صورت همدا صورت دی او تقریبا تر ټولو زیات احکامات او د الله عزوجل د طرفه نواهی بندگانی جن را منع کړی دي او هغه کارونه چې بندگانی ور باندې امر کړی. تاسو ته په مقدمه کې دا خبرې تیرې شوې دي، اوامر او نواهی دا مو پیژندې. ترجمه کې ځینې الفاظ د عربي استعمالي او مقدمه ځکه مخکې بیانېږي چې په هغه الفاظ باندې د اوریدونکو آشنا شي. نو اوامر معنا دا ده چې الله عزوجل په کوم شي بنده امر کړي، نواهی دا معنا چې الله عزوجل بنده د کوم کار نه را منع کړي. نو دې صورت کې تقریبا نواهی او اوامر انتهایی ډیر بیانېږي په نسبت تر نورو صورتونو. حتی چې ابن عربي رحمه الله وايي ما د خپل اساتذو څاورېدلي دي چې یوازې په سورته بقره کې 1000 اوامر او 1000 نواهی دي. نو دا صورت پر څلورو حصو تقسیم شوی دي. اوله حصہ د اول آیات څخه نیولې تر 90 آیات پورې او دغه اوله حصہ بیا پر 3 باب تقسیم. دا اوله حصہ بیا پر 3 باب تقسیم ده. اول باب 1 تر 3 آیات پورې دي. په دې اول باب کې بیا 5 خبرې را روانې دي. اول د متقینو انسانانو 5 بهترین صفات، ورسته د کافرانو یادونه پیغمبر علی السلام د تسلی، او درېمه خبره بیا د منافقانو 15 قبیح صفات او د هغو د پاره د عذاب یادونه، او څلورم بیا 2 مثال الله عزوجل بیانې په دا اول باب کې. دومره حصہ د دې صورت بیا تر 112 آیات پورې ده. درېمه حصہ تر 253 پورې او څلورمه حصہ د صورت تر اخره ده. په دې اوله حصہ کې چې 90 آیات پورې ده د توحید مسله بیانېږي. په دومره حصہ کې بیا اثبات د رسالت دی او په درېمه حصہ کې بیا جهاد فی سبیل الله دی. په څلورمه حصہ کې بیا د الله فلاره کې مال نه پکې کول او د دې صورت په اخر کې 2 آیات راځي. هغه آیاتونه به د ټول صورت خلاصه راجمع کوي چونکه مضمون ورشت سي. هغه کې به د ټول صورت خلاصه ده چې آمن الرسول بما انزل الیه والمؤمنون، دغه به د ټول صورت خلاصه ده. او څلورمه خبره د دې صورت امتیازات. هر صورت باید د نورو صورتو څخه یو ځانګړتیا او جلاوالي ولري چې دا صورت د پلاني صورت څخه جلا ده. سورته بقره په ډیرو شانو باندې د نورو صورتو څخه جلا ده. سید عالم صلی الله علیه وسلم دې صورت ته فسطاط القرآن ویلي، یعنی دا د قران کریم خیمه ده. مطلب دا چې ټول قران په هم دغه صورت کې راځي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي دا صورت تاسو یاد کړئ او دا صورت د لاس امور کوي. چا چې دا صورت د لاس اور کې ډېر لوی نقصان وکړي. ځینې روایت کې دا هم راځي چې د دې صورت د هر آیات د نزول په وخت کې 80 ملک راغلي او دې صورت ته پیغمبر علیه السلام حسام القرآن هم ویلي دي، یعنی د قران کریم کوش هم دي. ځکه دا صورت تقریبا د ټول قران کریم خلاصه بیانوي. نو یو امتیاز پیدا دي. دوم امتیاز ادا دي چې دې صورت کې یو داسې آیات راځي چې هغه آیات کرسی ده چې ډېر لوړ شان دي چې په نورو صورتو کې بیان نشته. بل دا امتیاز دي چې دې صورت کې قصه د طالوت او جالوت راځي. بل امتیاز ادا دي چې په دې صورت کې الله په ګڼ شمیر کې د منافقانو، يهودانو، نصاراو باطل عقاید بیانې چې په نورو صورتونو کې بیا په دغه تفصیل باندې نه بیان شي. او بل امتیاز د دې صورت دا دی چې په دې صورت کې یو وړ آیات چې په ټول قران کریم کې دونه وړ آیات نشته. هغه راځي چې اذا تداینتم بدین. او بل امتیاز د دې صورت دا دی چې په دې صورت کې الله عزوجل د عزیر علیه السلام واقعا
د ابراهیم علیه السلام د نمرود سره مقابله او مناظره دام بیانې. دا د دې صورت امتیازات دي. او په هر صورت کې ځینې کلمات راځي چې هغه ته مشکلات القرآن وایي، هغه به حالت شي ورسیږو بیا به بیانو. نو د لومړي ځل دپاره خو یې ترجمې ته تاسو غوږ ونیسئ. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، ذالک الکتاب دغه کتاب لا ریب فیه فدی کې شک نسته. داسې کتاب دی هدل للمتقین چې هدایت دی د پاره د متقیانو. دا متقیان څوک دي؟ الذین هغه کسان دي یؤمنون بالغیب چې په غیب باندې ایمان لري، ويقيمون الصلاة او المنځ قائموي، ومما رزقناهم ينفقون، ومما او د هغه څه رزقناهم چې موږ پارس کور کړي دي هغوی لره ينفقون مال نفقه کوي. والذین هغه کسان دي یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک چې ایمان راوړي بما فهغه انزل الیک چې تعالی را نازل کړل شوي دي، وما فهغه انزل من قبلک چې ستانه مخکې را نازل کړل شوي دي. وبالآخرة او فآخرت باندې هم دوی یوقنون کامل یقین لري. اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. اولئک دغه خلق علی هدى پر هدایت باندې دي من ربهم د خپل رب د طرفه، واولئک هم المفلحون. اولئک او دغه خلق هم دوی المفلحون کامیاب دي. الف لام میم دا تقریبا په قران کریم کې په 29 سوراتونو کې دغه الفاظ راځي. الف لام میم، الف لام میم صاد، کاف ها یا عین صاد، او الف لام میم را قاف نون. دې ته ورته کلمات راځي. د قران کریم په اصطلاح کې دې ته حروف مقطعات ویل کیږي. حروف مقطعات ځکه ورته ویل کیږي چې هر حرف د اول حرف څخه پرې ویل کیږي. الف لام میم ار یو جلا جلا ویل کیږي. په دې باندې ورته حروف مقطعات وایي چې هر یو جلا جلا ویل کیږي. د دې په اړه کې ابن کثیر رحمت الله علیه دا مسله را نقل کړې ده د قرطبی په حواله باندې چې دا کلمات د الله سبحانه و تعالی او د هغه د رسول سید رسول صلی الله علیه وسلم تر مابین یو راز دی، او د دې اصلي معنا امت ته نه ښودل شوی، او وجه هم دا ده چې د امت و دې ته ضرورت هم نو تر څو چې انسانان په دې باندې پوه شي چې قرآن کریم د یو بنده د طرفه جوړ شوی کتاب نه دی، بلکې دا د الله سبحانه و تعالی د طرفه راغلی کتاب. نو معنا یې چاته نه معلوم، او اتفاق د علماو هم پر دې باندې دی چې د دې په اصلي معنا باندې یوازې الله سبحانه و تعالی پوهیږي. البته ځینې علماو د اسانۍ لپاره ځینې او معناوي تخمینی کړي، یعنی هغوی د خپل طرفه د اسانۍ لپاره یو معنا ذکر کړي چې دا دغه لفظ حقيقي معنا نه ده. لکه د مثال په توګه دوی وایي چې د الف لام څخه مراد اللطیف دی، او یا د الف څخه مراد الله دی، د لام څخه مراد جبرائیل دی، او د میم څخه مراد محمد صلی الله علیه وسلم. یعنی الله عزوجل د جبرائیل علیه السلام په واسطه پر نبی کریم علیه السلام قرآن را نازل. دا د علماء خپل یو ترجمه ده چې کړې ده، حقیقي ترجمه د دې معلومه نه ده، او چا چې د اسانۍ لپاره دا ترجمه کړې وي نو هغه ترجمه هم منع نه ده، څوک چې په هغوی علماو باندې هم رد نه کوي. او اصلي حکم یې دا دی چې معنا یې یوازې الله سبحانه و تعالی ته معلومه. البته ظاهري ګټې لري. په قرآن کریم کې تلاوت کړل کېږي پر هر حرف باندې یې لس نیقي. نبی کریم علیه السلام په یو مثال کې فرمایي د قرآن کریم پر هر حرف باندې تاسو ته لس نیقي درکول کېږي. زه دا نه وایم چې الف لام میم دا یو حرف دی، بلکې الف یو حرف دی، میم بل حرف دی، لام بل حرف. واقع پر یو الف لام میم باندې تاسو ته 10 نیقي درکول کېږي. حکم یې د مقطعات داس. څومره مقطعات چې را روان دي د ټولو معنا دا ده الله اعلم بمراده. ذالک الکتاب لا ریب فیه، ذالک دا
ذالک په عربي کې د لري شي د پاره شي اشاره کول کیږي استعمالي. مثلا لري یو څوک ولاړ دی چې ذالک الرجل هغه رجل هغه سړی. په عربي کې د نږدې د پاره د هاذا کلمه راځي چې هاذا زید دغه زیدی او ذالک د لري د پاره راځي. دلته قران کریم مخته نږدې پروت دی لیکن د ذالک کلمه ورته استعمال شوی. دا په عربي کې یو قاعده ده یو قانون دی په معانی کې چې کله د لري شي د پاره شي اشاره راځي هغه د یو حاضر شي د پاره د دې د پاره استعمال شي چې د هغه عظمت او لوړ شان بیان شي. مطلب دا چې قران کریم د ډیر عظمت په وجه باندې دومره لوړ دی لکه لمر چې انسانانو ته رڼا بالکل ښکارا د پستور بیوینه خو بیا موجود د دې څلور دی. مثال یې د دې د پاره ذالک راوړي. نو ذالک الكتاب دغه کتاب لا ریب فيه. ذالک الكتاب صفت او موصوف ام علماء شمیرلی دي او لا ریب فيه دغه لپاره خبر جوړ کړی دي مکمل جمله. او ځینې کسانو به ذالک مبتدا ګرځولې ده الکتاب یې دغه لپاره خبر ګرځولې. او بیا که سوال وسی چې دلته ضمیر فصل راوړل لازمي دي وای دا په هغه صورت کې چې التباس راځي د صفت سره کنو بیا پروا نه. بهر تقدیر پدې کې نور تحقیق کوم علماء کړی. ذالک الکتاب دا کتاب دی لا ریب فیه لا ریب فیه شک ور پکې نشته. یعنی دا قران کریم د الله تعالی د جانب څخه راغلی کتاب پدې کې شک او شبهه هیڅ گنجائش نشته. بل الله فرمای ولا ترقبوا فيه تاسو پدې شک مکو. بل الله فرمای ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله. کچیر تاسو دغه کتاب مبارک چې موږ پر د خپل بندر نازل کړی دی په شکیاس نو بیا د دې کتاب په مثال باندې یو بل کتاب تاسو راوړي. نو طبعا ښکارا خبره ده چې تاسو د دې مثال نسی راوړی. نو دې کتاب کې هیڅ شک نشته. ریب هغه شک توایي چې د انسان په زړه کې خپل پیدا شي. یو شک دی یو ریب دی. شک دی توایي چې سړی ته د کولو او نه کولو یا د حقیقت او نه حقیقت دواړه طرفه برابر وي. د مثال په توګه زوایم چې دا به زید وي کبا عمر وي. نه می دا یقین دی چې زید دی نه می دا یقین دی چې عمر دی بلکې په هغه درمیان مابین کې ولاړ او ریب دی توایي چې د کېدو طرف کې یقیني وي فقط پزړی کې د انسان داسې خیال را پیدا شي چې دا به کېدای شي حقیقت ونه لري. نو دومره اندازه شک هم په دې قران کریم کې نشته. اگر که کم فهم او کج فهم انسانان قران کریم کې شبهه وکړي نو دا کم فهم انسانانو په شبهه باندې یو یقیني شی په هغه کې شبهه نه پیدا کیږي. هغه پر خپل ځای یقیني پاتې. د مثال په توګه زوایم چې دا دیوال دی ولو کډیر کسان په دې کې وایي چې دا دیوال نه دی دا هغه په نه باندې د دې شی حقیقت لمنځ نه ځي. او شک دوه قسم دي. یو شک په وجود کې د شی دی یو شک په فهم کې دی. د قران کریم په وجود کې چې دا بل الله تعالی کلام وی کبه نه وی په دې کې هیڅ شک نشته. دا یقیني د الله کلام دی یو ذره شک نشته. او یو شک په فهم کې دی چې څوک به دا په پیږي کبه نه په پیږي په دې کې امکان شته یو څوک به د خپل فهم او عقیده پر بنیاد شک پکې کوي او په حقیقت کې په دې کې شک نشته. لا ریب فیه هیڅ شک اور پکې نشته. په دې کلام کې هیڅ شک نشته. هدى للمتقین د دې کتاب صفت بیانې. هدى للمتقین هدایت دی د فارغ متقین. هدایت پر دې قسمه باندې یو هدایت عامه هدایت عامه دي توایي چې یو شی یا یو څوک لار پیدا کی. نو الله عز وجل دا هدایت و تمام انسانانو بلکې تمام مخلوقات ته عام کړی. د مثال په توګه یو چارپای دی هغه ته الله عز وجل دومره هدایت کړی دی چې خپل د فرق او شک او لارې مسیر ټاکلی شي. د اولادونو او د نورو تر مابین د امتیاز هدایت کې ورته کړی. دته هدایت عامه وایي چې تمام شأن ته الله عز وجل هدایت کړی. لکه الله عز وجل فرمایي فخلق فهدا د شان الله عز وجل پیدا کړل او هغه ته هدایت وکړي لارې ورته وښودل. دا هدایت عامه دي. او دوم هدایت خاصه دي. هدایت خاصه بیا د عام مؤمنانو لپاره دي چې الله عز وجل هغوی ته په دنیا کې د آخرت او د ایمان
شوونه ور نصیب کی او هغه په ایمان باندې پوي لکه موږ او تاسو ته چې ایمان را نصیب کړی الحمدلله. او دریم هدایت خاص او خاص دی، هغه هدایت چې خاص په خاصو کې بیا خاص چې هغه د الله عزوجل مقرب او متقین انسانانو ته نصیب. مثلا یو عام مؤمنان دی ایمان خو لري، د خدا عزوجل په ذات ایمان لري، په رسالت ایمان لري، د آخرت په ورځ ایمان لري، لیکن نیک اعمال نکي، په ګناهونو باندې اخته وي. دا هدایت دی، خاص هدایت دی چې الله عزوجل د مؤمنانو ته کړی. یو به خاص او خاص هدایت دی چې هغه هغو بندگانو ته چې متقین دي هغه ته کړی. نو دا کتاب د متقینو د پاره هدایت دی. د دې معنا دا نه سوچ غیر متقینو هدایت نشي جن حاصلول. لکه مثلا زه چې وایم چې احمد ښه سړی دی، د دې نو دا معنا نه ده چې خلک دا جن واقع چې زید نو بد سړی. احمد ښه سړی دی، د احمد د ښه سړی والی خبره دا نه لازمي چې عمر نو بد. نو د متقینو د پاره هدایت دی، مطلب دا چې اعظمي فائدہ چې جن حاصلېږي د کلام الله څخه هغه د متقین خلک حاصلېږي. هدى للمتقين هدایت دی د پاره د متقین. متقی هغه کس ته وایي، متقی دا د تقوا څخه سوی ده. دا کلمه تقوا وایي د ځان حفاظت او ساتنه، د الله عزوجل د ټولو اوامرو پر ځای کول او د ټولو نواهی څخه ځان راګرځول، د الله عزوجل دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې کول، دې کس ته متقی ویل کیږي. بس دا کس متقی دی، که عالم وي که غیر عالم وي، که سید وي که غیر سید وي، او کدا صفات پکشي کې نو هغه متقین نه دی، اگر که عالم وي اگر که سید وي. او دا د متقینو د لپاره تعریف دی. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. د دې متقینو صفات بیانې چې دا متقین دي څو. الذين هغه کسان دي يؤمنون بالغيب چې په غیب باندې ایمان لري، په غیب باندې ایمان لري. ويقيمون الصلاة والمنځ قائمي. ومما رزقناهم ينفقون. او ده هغه څه چې موږ هغوی ته په رزق باندې ورکړي دي، ينفقون مال نه پکړي. د دې متقینو درې صفات الله عز وجل بیان کړ، صفات حسنه بیان کړ. یو صفت دا دی چې په غیب ایمان لري، دوم صفت دا دی چې المنځ قائمي، او دریم صفت دا دی چې مال د خدای په لار کې نه پکړي. نو دا د متقینو صفات دي. نو اول صفت الله بیان کی چې دوی په غیب ایمان لري. نو ایمان څه توای؟ ایمان دې توای چې پر هغه ټولو تعلیمات او هدایات باندې یقین درلودل، په کلی توګه عقیده ور باندې درلودل چې پیغمبر علی السلام راوړي دي په اعتبار د پیغمبر باندې. مطلب چې پیغمبر علی السلام کوم تعلیمات او هدایات د امت ته بیان کړي او د پیغمبر علی السلام پر هغه څنګه اعتماد او د پیغمبر پر اعتماد بستا اعتماد وي، پر هغه ټول تعلیمات او هدایات باندې کامل یقین درلودل دې ته ایمان وایي. دا ایمان او دا شان چې ایمان پر باندې راوړل شوی د دې یقین درلودل لازمي. نفسي د هغه شی معلومېدل دا ایمان نه بلل کېږي. د مثال په توګه کچيري یو شی سپین وي او ماته یو څوک وایي چې دا شی سپین دی، نو دې ته ایمان نه وایي، دې ته تصدیق وایي چې دا شی تصدیق وکړي. ایمان دې ته وایي چې کوم شی باندې هغه پیغمبر اعتماد کړی دی، تم پر هغه اعتماد وکړي او هغه شی تسلیم کړي لکه پیغمبر چې تسلیم کړي. اوس خدا شی چې تا احمد خبر درکړي چې دا سپین دی، احمد خبر درنه کې هم ستاده یقین دی چې دا سپین دی، نو ځکه دا تصدیق شو، دا ایمان نو. د ایمان او تصدیق تر مابین دا فرق دی. نو ایمان و دې ته وایي چې پر هغه ټول تعلیمات او هدایات باندې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت ته بیان کړی دی په کلی توګه باندې هغه شی یقین اعتماد چې پیغمبر باندې اعتماد کړی دا ضروری دی. اوس په دې کې یو ډېره مهمه خبره راغله، هغه دا راغلل چې په ایمان کې یو هغه شان راځي چې هغه تا نوی لیدلی، او بل دا چې اعتماد باندې هغه سی ور باندې وی لکه د پیغمبر چې ور باندې اعتماد قطع نظر باندې چې کتالی دی او کتالی دی نه وی، دې ته ایمان وایي. بالغیب په غیب باندې مطلب دا چې نه په حواس او نه په عقل باندې فهمیږي. په حواس دا معنا چې نه په سترګو نه په غوږو نه په ژبه نه په لاس او نه په فضا د هغو درک او ادراک کیږي. او عقل دا چې په عقل باندې مې سړی نشي فهمولای. په غیب باندې ایمان دې ته وایي.
یعنی صرف د الله تعالی او د هغه د رسول پر وینا باندې کلک ایمان او کلک عقیده وي دې ته ایمان وایي او دا ایمان مقصود دی هم دا ایمان معتبر وي ويقيمون الصلاة او المنځ قائم وي د لمانځه قیام مطلب یې دا دی چې په پابندۍ سره پر خپل وخت سره د شرایطو او ارکان المنځ قائم وي دې ته اقامت الصلاة وایي دا نه دی ویلي چې یؤدون الصلاة المنځ ادا کوي بلکې المنځ قائم وي ګوري الله عز وجل ته د لمانځه اقامه مقصود ده د لمانځه ادایه مقصود نه ده په موږ کې دا یو صفت دی چې المنځ ادا کوو قائموي نه چې عام طور اصطلاح دا ده چې موږ د لمانځه څخه ځان خلاصوو په لمانځه ځان نه خلاصو حالانکه په لمانځه باندې الله سبحانه وتعالى د عذاب ځان خلاصول دا ډیر ضروری دی نو اقامت د لمانځه دی ته وایي چې ټول آداب او شرایط پکې پر ځای شي او پر خپل وخت باندې ادا شي ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم دریم صفت الله عز وجل د دوی دا بیانوي چې ومما دا هغه څه رزقناهم چې موږ دوی ته فرزق باندې ورکړي دي ينفقون ما نه کوي دا مما دا په اصل کې دی من ما او رزقناهم ينفقون دا من د پاره د تبعیض دی یعنی بعض المال ينفقون الله سبحانه وتعالى وايي موږ ودي خپل بندگانو ته د مال او ځان ورکړي دا د بندگانو مال او ځان دا د دوی نه دي دا موږ ورکړي ځکه نو چې انسان وفات شي او موږ په مصیبت باندې خبر سبحانه وايي چې انا لله وانا الیه راجعون یقینا موږ ټول د الله سبحانه وتعالى یو او یقینا موږ ټول الله عز وجل رجوع کوو یعنی دا د الله عز وجل ملکیت زموږ سره امانتا موجود ځکه فقها دا قاعده یې دي چې د دې لاس یا د وجود د اعضاء بل چاته ورکول دا منع دي ولې چې دا د سړي خپل ملکیت نه دي دا رقم ځان خپل وجل چې خودکشي ور تاسو ته وایي دا منع دي ځکه دا د انسان خپل ځان نه دي د بل په مال کې تصرف دي په غیر شرعي طریقه باندې نو الله سبحانه وتعالى فرمایي زموږ د مال څخه دوی لږ مال د خدای په لار کې نه پکې کوي دا د متقینو صفت یعنی بعض ما رزقناهم ينفقون بعض د هغه څه چې موږ پرېښ دي ورکړي دي د خدای عز وجل په لار کې نه پکې کوي ومما رزقناهم ينفقون سره دا کوي خیر دی چې دا په معروف کې مما رزقناهم ينفقون في معروف په نیکو کارو کې نه پکې کوي دا نه چې په ودونو کې دی په غیر شرعي طریقه باندې مال مصرفوي بلکې په نیکو کارو کې د خپل مال دا نه پکې کوي د متقینو دریم صفت الله عز وجل دا بیان کوي والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والذین چلرم صفت الله عز وجل د متقینو بیان چې دا خلک دي چې ایمان لري بما فاغ سبانی انزل الیک چې تعالی را نازل کړل شوی دي وما انزل من قبلک او فاغ باندې ایمان لري چې ستانه مخکې را نازل کړل شوی دي دا د متقینو څلورم صفت الله عز وجل بیانوي چې دوی ایمان لري په هغه څه چې تا ته را نازل کړل شوی وګورئ دوی خبرې دي یو ایمان دی او یو اسلام دی ایمان دا اعتقاد ته وایي سړی په خپل ځړ کې په هغه ټول شیانو باندې ایمان ولري چې پیغمبر علیه السلام بیان کړی چې هغه ته موږ او تاسو په دې امنت بالله کې مؤمن به شعار وایي هغه شان چې ایمان باندې راوړل شوی او یا ورته ایمانیات وایي چې د الله عز وجل په ذات باندې ایمان دی او دا چې د الله عز وجل پر رسولانو کتب باندې ملائکه باندې او د قیامت په ورځ باندې او دا چې د خیر او د شر ټولې فیصلې الله عز وجل د طرفه دي په دې باندې ایمان راوړل دا د انسان تر زړه پورې اړه لري دا باطینی شی او دوم اسلام دی اسلام به تر ظاهري اعمال پورې اړه لري لمونځ کول دي روزه نیول دي زکات ورکول دي حج کول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته جبرائیل علیه السلام راغلی او د پیغمبر علیه السلام ته پوښتنه وکړه چې یا رسول الله اخبرني عن الايمان چې اې د الله پیغمبر ماته د ایمان په ارتباط معلومات راکړه نو نبی کریم علیه السلام فرمایي ورته چې الايمان ان تؤمن بالله وملائکته ورسله وكتبه واليوم الاخر وقدر شر وخير من الله تعالى او په اندازه د شر او د خیر
دا د الله طرف څخه وی دي ته ایمان وی. بیا سوال ورته وکړي چې ما ته خبر راکړي اسلام مبارک. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل اندا تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت من استطاع الیه سبیلا. چې ته لمونځ وکړه او روژه ونیسه، زکات ورکړه، او که د کعبې د سفر طاقت درلودلی نو بیا حج وکړه. خو په شریعت کې ایمان بې له اسلام معتبر نه دی او اسلام بې له ایمان معتبر نه. دا خبره یاد ساته. مطلب دا چې اسلام او ایمان دا دواړه سره یو پر بل باندې موقوف دي. علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه وایي چې په اصل کې اسلام او ایمان فرق نه لري، فقط لاره بدله. په ایمان کې خبره د زړه را شروع کیږي، د ژبې پر اقرار باندې درېږي. یو سړی په زړه باندې ایمان لري او په ژبه اقرار نه کوي نو دې ته مؤمن نه ویل کېږي. ځکه الله عز وجل د یهودانو په باره کې فرمایي چې یعرفونه کما یعرفون ابناهم. دا یهودان دا پیغمبر علیه السلام دغسې پیژني لکه دا خپل زامن چې پیژني. وایي پیژندي خو یې په زړه کې خو یې باور درلودلی ورباندې، خو په خوله یې اقرار نه کاوه. ځکه نو الله عز وجل دې ته مؤمنان نه وایي. یا بل ځای الله فرمایي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. چې دې یهودانو د الله د آیاتونو څخه انکار وکړي، یعنی په خوله یې ونه منل. واستيقنتها انفسهم، اعلان کې د دوی نفسونو زړونو په دې باندې یقین درلودلی چې دا د خدای عز وجل آیاتونه دي. صرف په دې وجه انکار وکړي چې د حق تجاوز وکړي او تکبر وکړي. نو دلته عادي د دې زړونو یقین ور باندې درلودلی، خو بیا الله عز وجل دوی په ایمان والاو کې شامل نکړ. معلومه سول چې نفس د زړه اعتقاد چې په خوله باندې اقرار ور باندې و نکړ شي نو دا معتبر نه. نو ایمان د زړه را شروع کیږي او د ژبې پر اقرار باندې پای ته رسیږي، او اسلام دې د ژبې د اقرار او د بدن د جوارحو د اعمالو شروع کیږي، د زړه پر تصدیق باندې پر اعتقاد باندې پای ته رسیږي. چنانچه الله عز وجل فرمایي چې دوی دا وایي چې موږ ایمان راوړی دی. 8 نمبر آیات کې ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر. چې د دې خلکونه یو ډله داسې ده چې هغوی وایي چې موږ په خدای ایمان راوړی او د آخرت په ورځ مو ایمان راوړی دی. فالله فرمایي وما هم بمؤمنین، دا خلک د ایمان خاوندان دي. معلومه شول چې نفس په خوله باندې اقرار هم کفایت نه دی، بلکې د زړه به را شروع کیږي، د ژبې پر اقرار به پای ته رسیږي، او د ژبې به ور شروع کیږي، د زړه په اعتقاد باندې به پای ته رسیږي. او د منافقینو مبارک الله فرمایي ان المنافقین لفی درک اسفل من النار. د جهنم تر ټولو په کښته طبقه او درکه کې دا منافقین قرار لري، چې دا تر کفر لا هم بدتره ګناه ده چې دومره سخت عذاب الله عز وجل ورکوي. نو معلومه شول چې په شریعت کې ایمان او اسلام دا یو دی. که چا ذکر کړل چې ایمان نو دا غسی اسلام هم مراد، که چا ذکر کړل چې اسلام نو ایمان هم ورسره مراد دی. نو هم په ظاهر هم په باطن باندې د خدای عز وجل پر ذات باندې ایمان لري. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. هغه کسان دي دا متقیان، هغه کسان دي چې په هغه څه ایمان لري چې را نازل کړل شوي دي تعالی، او په هغه څه ایمان لري چې ستانه مخکې را نازل کړل شوي. مطلب دا دی چې پر قرآن کریم هم ایمان شته او همدارنګه پر مخکنی کتابونه هم ایمان شته. او د ایمان په دې خبره چې پر مخکنی کتابونو باندې ایمان لري مطلب دا نه دی چې پر هغه باندې عمل هم کوي، ځکه ایمان جلا شی دی، عمل جلا شی دی. یو سړی ایمان لري د خدای عز وجل په ذات باندې، په دې ایمان لري چې لمونځ د خدای عز وجل د طرفه پر ما فرض، په دې ایمان لري چې روژه په ما باندې د خدای عز وجل د طرفه فرض، او د ګناهونو او غفلت په وجه باندې روژه نه نیسي. نو ایمان جلا شی سو او اعمال جلا شی سو. ځکه نو ایمان لري پر مخکنی کتابونو باندې، عمل په مخکنی کتابونو باندې نه دی مراد، ځکه په مخکنی کتابونو عمل کول دا منع دی. ولی قرآن کریم هغه ټوله منسوخ کړي دي، عمل ور باندې جائز نه دی، فقط دومره ایمان ور باندې فرض دی پر مؤمن. او د ایمان د لپاره شرط هم لکه په غیر منصرف کې چې بعض اسباب د غیر منصرف سبب هم د انشراف وي، عدم انشراف وي، او د بل سبب د لپاره شرط هم وي.
لکه عالمیت چې د عجمیت لپاره شرط هم دی، سبب هم دی. نو پر مخکنی کتابونو باندې ایمان دا ایمان هم دی او د ایمان لپاره شرط هم دی، خو عمل ور باندې نه کیږي ځکه چې قران کریم هغه منسوخ ګرځولي او کوم کسان چې تغییر او تحریف پکې کړی هغه غلط دي ځکه نو په هغه عمل هم نه کول کیږي. او د دې څخه دا مسله راوتل چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ختم نبوت دي ثابت، ځکه الله عزوجل فرمایي چې ایمان لري په هغه څه چې تا ته را نازل کړل شوی او په هغه څه چې تا نه مخکې را نازل کړل شوی. معنا یې دا ده چې ستانه ورسته نور شي نه را نازلېږي. که تا د دنیا څخه تشریف یوړی بیا ورسته شي نه را نازل. حالانکه د نبی کریم علیه السلام نه مخکې په ټولو مخکنیو کتابونو کې د نبی علیه السلام د نبوت یادونه کېدل، لکه څنګه چې حضرت عیسی علیه السلام څخه سورۃ صف کې د دې یادونه راځي چې اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول، او زه تاسو ته بنو اسرائیل زیری درکوم په یو رسول باندې یاتی من بعدی چې زبانه وروسته راځي اسمه احمد چې نوم یې احمد دی. حالانکه په قران کریم کې د آینده هیڅ یو پیغمبر یادونه نه کیږي. معلومه شو چې د نبی علیه السلام وروسته څوک د نبوت دعوه وکړي هغه بل اتفاق کافر دی او دروغجن دی. بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کټول قران کریم راواخلی یو ځای بلا پیدا نه کی چې من بعدک من قبلک راځي. د دې لپاره تقریبا 50 او یا 55 داسې آیاتونه دي چې په هغه ټول کې د من قبلک کلمه راغلې ده، د من بعدک کلمه نه ده. مطلب دا که په قران کریم کې صراحتا هم دا خبره نه وای راغلې چې ولکن رسول الله وخاتم النبیین، کدا خبره صراحتا هم نه وای راغلې نو دغه آیاتونه بس پر دې باندې دلیل و چې د نبی علی السلام مستا نبوت چاته نور کول کی. سورۃ نحل کې الله عزوجل فرمایي وما ارسلنا من قبلک، په درود 30 نمبر آیات. سورۃ مؤمن کې په 8 نمبر آیات کې الله فرمایي ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، او داسې په سورۃ روم کې 4 نمبر آیات کې الله فرمایي ولقد ارسلنا رسلا من قبلك، او داسې الله عزوجل سورۃ النساء کې فرمایي وما انزل من قبلك 8 نمبر آیات. سورۃ زمر 15 نمبر کې الله فرمایي ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك، او داسې په سورۃ شورى 3 نمبر آیات کې الله فرمایي كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك، او دا غننګ سورۃ بقره کې آیات نمبر 103 آتیا کې فرمایي کما كتب على الذين من قبلكم. سورۃ بنی اسرائیل یا سورۃ اسراء کې الله عزوجل فرمایي په 8 نمبر آیات کې سنت من قد ارسلنا من قبلك من رسلنا، په دې ټول کې د من قبلك کلمه راغله، د من بعدك کلمه نه راغله. معلومه شو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا آخري نبی دی او د دې ورسته نبوت ختم دی. وبالآخرة هم یوقنون، پنځم صفت د متقین الله عزوجل بیانوي وبالآخرة په آخرت باندې هم دوی یوقنون یقین لري. په آخرت باندې یقین او عقیده درلودل دا ضروری ده. نفس د آخرت منل دا کفایت نه کوي چې و آخرت ستا، بلکې پر آخرت عقیده درلودل یقین درلودل. او همدغه د آخرت عقیده ده چې د انسان لپاره په دنیا کې د ټول مشکلاتو د حل تر ټولو بهترینه ذریعہ ده. ځکه په دنیا کې چې موږ وګورو څومره قوانین چې د دې نظامونو د طرفه جوړ دي او د دې حکومتونو د طرفو څخه چې څومره محکمې جوړې شوي دي د انسداد جرائمو د لپاره چې جرائم په منع کړي، نو موږ او تاسو ته دا د تجربه د پستر به وینو چې مجرم آزاد ګرځي او مظلوم په محبس کې ناست. څومره پاچاهان او څومره لوی ظالمان موږ وینو چې نن په حکومتونو کې راغلي او دغه ظالمانو به څومره انسانان په قتل رسولي، څومره انسانانو عزت به تر پښو لاندې کړي او څومره انسانانو ته به داغو څخه مال اخستي. نن هغه پاچاهان دي او یا د پاچاهانو معاونین دي. نو ګربه میرو سگ وزیر و موشرا دیوان کند این چنین ارکان دولت ملک را و ایران.
چې کله پشي امیر سي رئیس جمهور دی پشي سي او مجرد قاضي سي ګورب امیر سګ وزیر او سپي وزیر سي نو دا کسان چې راسي په دولت کې این چنین ارکان دولت ملک راو ایران کړه دغه چې ارکان د دولت بیا ملک و ایران ځکه خپل سره زید دي سپي وکشي او مجرد دا ټول زیدین سره جمع شي دا ملک ایرانی نو دا د آخرت عقیده که سړی ونه لري د دې ظالمانو څخه د انتقام تسلی کله سړی ته حاصل شي خدا د آخرت عقیده د چې سړی بس تسلی باندې حاصلېږي خیر دا دنیا یو څو ورځې ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد چې تا دې هیڅ کله په دوکه کې وانه چې د کافرانو په دې اشارو کې ګرځېدل را ګرځېدل دا یو څو ورځې دي تیریږي نو د آخرت عقیده دا ډیره مهمه ده او همدا د انسان د نجات او په دنیا کې د تسلی ذریعہ ده وبالآخرة هم يوقنون فآخرت باندې هم دوی یوقنون یقین لري د آخرت عقیده لري دا د دې متقیان خلق صفات مطلب دا چې څوک غواړي چې ځان متقی معرفي کړي او د تقوا صفت د خدای په دربار کې ځان ته حاصل د مخلوق په نسبت باندې دا د تقوا صفت هیڅ اعتبار نه لري چې زروار خلک درته وایي چې پلانای متقی صاحب حاجی صاحب مولوی صاحب مولانا صاحب او چې خدای عز وجل درته ونه وایي هیڅ ګټه بس د خالق په نسبت باندې ځان متقی جوړول دا ډیر مهم د خلکو په نسبت باندې متقی جوړېدل نه دي معتبر د خدای په نسبت باندې متقی جوړېدل دا لازمي وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون اولئك على هدى من ربهم او څه نتیجه بیانې اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون نتیجه بیانې چې دا پنځه صفات در پکښ رالل نو الله عز وجل دوه انعام درکړي یو په دنیا کې یو په آخرت اولئک علی هدى من ربهم اولئک دغه خلق علی هدى من ربهم پر هدایت باندې دي من ربهم د دوی د رب د طرفه دا دنیوي ګټه ده دنیوي ګټه دا چې ایمان در نصیب کړي او د خدای پر دین دی عاشق کړي د الله دین درته محبوب کړي د یو امر څخه مخالفت دومره درته ګران وي لکه د ځان او جنه دومره ګران کار دا څومره لوی نعمت دی چې الله عز وجل په دنیا کې درنصیب دا ایمان دا زموږ کمال نه دی دا الله عز وجل د طرفه دا یو ډیر لوی احسان دی چې موږ سره کړی پرون موږ موټر کې سپارو میدان هوایی ته راتلو د دهلی نو د هندو سره سپارو یو مولوی صاحب سوال ورته وکړي چې هندو یې که مسلمان هغه بته مخ ته نه ویښ وان په دې کې نو څه باک دی هندو یم بیا مولوی صاحب وویل چې اسلام ولې نه راوړي نو د پر دې باندې بیا څه بحث شروع ورسته خبره بیا ما سره وکړله نو دا ول مسلمان او د هندو نو څه فرق کته ما ته دا وایي چې ته مسلمان سره زتا ته دا وایم چې ته هندو سره نو ما ورته ویل ته ما تاسو د خدای تعریف وکړئ تاسو خدای څوک دی پس موږ خدای بګوان دی ما ول دا بګوان محتاج دی تاسو ته تاسو یې په خپل لاس جوړوي تاسو یې په خپل لاس صفا کوي هغه دومره عاجز دی چې مچ د ځان څخه نشي لري کوي او یو څو مر بعد زور سي تاسو یې ورزوي د خدای لپاره خدا شرط دی دا صفت دی چې هغه د چا محتاج نه نو تاسو خدای په محتاج او بل تاسو خپل وایاست چې موږ درود دیش کروڑ خدایان د خپل دا وای چې موږ درود دیش کروڑ خدایان مال دا درود دیش کروڑ خدایان د یو شی اراده کوي که ار یو جلا جلا د یو شی اراده کوي کستاسه بګوانان یو د دې اراده وي چې باران دی وشي او بل د دې اراده وي چې باران دی نه کیږي خدا ستاسه د بګوانانو تر مابین اختلاف راځي او اختلاف د دوه خدایانو تر مابین چې راشي دواړه بیا پر یو درجه باندې ولاړ وي او یا به یو مغلوب کیږي په دې کې څه وایي ټول یو وخت اراده کوي کار یو جلا جلا اراده کوي او یو متفقه اراده کوي او مختلفه اراده کوي ودای په دې کې خاموش بالګور زموږ د عقیده د چې الله عزوجل هیڅ چاته محتاج دی او کته دا وایي چې الله عزوجل نو پسکور بو ولې نه دل کیږي نو د دې ماول مثال داسې دی ته دا تسلیموي چې بدایه استاو څنګه ته یو څوک بدی او هغه شی عمر را روان او یا هغه په اور کې او یا هغه په بل تکلیف کې اخته وي ته احساس کیږي ولیا ما ته نه کیږي نو ماول هغه د غیب عقیده هم دا توای چې دا حقیقت دی
چې دا سړی چې اوس په خوب کې دی په دې پسې مار روان دی او دی په تکلیف کې دی خو تا ته احساس نه کیږي. نو د الله عزوجل پر علائم باندې په قدرت باندې عقیده ضروری ده. دا نه ده چې د الله عزوجل ذات متوي او دا ستاسو معبودان چې دي مالدا تاسو په لاس باندې خپل جوړوي ولدا د خدای شکل دی. دا خدای نه دی، د خدای شکل دی. مال تاسو خدای لیدلی دی او عجیب ده بیا تاسو ار یو جلاله لیدلی دی، یو د پښې په شکل کې جوړ کړي بل د چا په شکل کې جوړ کړي او بیا نو ته مال اخرت عقیده تاسو نه لري. تاسو مړ شي مر په در ترازی ول هو مال د مرګ وروسته څه کی بس هیڅ نه کی. دا الله سره سره کشي مال نو دا یو دلیل غواړي یو عقلی د عقل دلیل څوک تاسو وکړي چې زه د خدای سره کښینم. یو څوک درته وایي پر دې باندې یو دلیل ته ماته پیش کړ کم از کم په ما خو یو منه پر دې باندې ته څنګه دا خبره. او بل تاسو ما زه دا سوال کوم یو سړی 1500 خلک قتل کړي دي زوده مې کړی دی یو سړی نیک صالح سړی دا په موضوع په چرچو کې ټول ژوند تیر کی هغه په تکالیفو کې تیر کی دواړه مرسله باندې دواړه ولاړ هغه د خدای سره کښینی دا د خدای سره کښینی دي کې څه وایي. آخر خاموش چې خاموش بیا ما ورته ویل چې موږ فقط د خیر خواهی مشوره ته درکړه. دغه د افراد طرف ته ډیر زور واه دا سیاسي موضوع په ګډوله چې دا مسلمانان یو د بل سره وژني وداري وداري. ما ولته د افراد خبره پرېږده د مسلمانان د افراد دي خبره په عقیده کې وکړه. بیا ولدا سیاسي موضوع د اچھا خپل نظریه ده مال دا سیاسي موضوع نه ده دا نظریه نه ده دا غټه مسله ده د آخرت ته د جواري ورشه خبر بچي راځي. نو آخر فکر منسو نو مال فکر پکښ وکړه سوچ پکښ وکړه دا سوچ او فکر کې دای شي ګټه درته ورسي. موږ یو د خیر خواهی مشوره درکړه زموږ ذمہ داری ودا چې ته په خبر ولدلته په هندستان کې موږ ته هیڅ دا خبره نه ده کړې. تاسو ولې داسې دی یاست د خدای زید بولي موږ دا زید نه دی را تا خیر خواهی موږ په نظر کې اواله ته کېدای شي د نور وجوهات په وجه بتاج ته خلق دعوت نه دري. نو دا په هدایت باندې په دنیا کې کېدل دا د خدای عزوجل نعمت دی. رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبی رسولا اولئک علی هدى من ربهم. یعنی په دنیا کې د دې خلکو د پاره د نعمت حاصل سو چې د خدای عزوجل د طرفه پر حق وبلل سو. واولئک هم المفلحون. اولئک دغه خلق هم دوی المفلحون کامیاب دي. دا د آخرت کامیابی ده چې کامیاب وي او د آخرت نعمتونه به حاصلي. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ان الذين يقينا كسان كفروا چاوي كفر کړي دي سواء عليهم برابر د فاوی باندې انذرتهم کتهوی وذروی او لم تنذرهم یا تهوی ونذروی لا یؤمنون ایمان نراوړي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. ختم الله مهر لګولې دی الله عز وجل على قلوبهم داوی فزړونو باندې وعلى سمعهم داوی په غوږونو باندې وعلى ابصارهم داوی په سترګو باندې غشاوة پرده. ولهم عذاب عظيم. ولهم داوی دفار عذاب عظيم لوی عذاب دی. د دې آیاتو د مخکنی آیاتو سره مناسبت او ربط دادی چې مخکې آیاتو کې د هغه یوې ډلې چې هغه خاص بندگان او مؤمنان او هغه یادونه وشو. په دې آیاتو کې به د یو بل ډلې چې خالص کافران دي یعنی هم په خلا او هم په ژبه باندې د کفر خبره کې دا هغه یادونه کوي. نو واکي د سورته فاتحه د درو ډلو په سورته فاتحه کې درې ډلې ذکر شوي دي د دوهمې ډلې یادونه ده او تفصیلی او بلم وجه د مناسبت انو داسو چې الله تعالی عزوجل و فرمایل چې ذالک الکتاب لا ریب فیه چې دا کتاب داسې کتاب دی چې په دې کې شک نشته او د متقینو لپاره هدایت. اوس دغه کتاب په مقابله کې انسانان په دوه تقسیم دي. یو هغه کسان دي چې هدایت یافته دي چې په دې کتاب باندې عمل کوي او یو هغه کسان دي چې د دې کتاب منکرین دي. نو واکي د کتاب په مقابله کې انسانان پر دوه تقسیم راځي. نو دا روانو آیاتو کې تقریبا تر شلم آیات کوي دغه درې طبقه بیان دي. اول هدایت یافته و تر پنځم آیات پورې د دې کسانو یادونه وکړي. دومره طبقه هغه خلک دي
چې د کتاب الله څخه منکر وي، هم په خوله ورڅخه منکر دي او هم په زړه ورڅخه منکر دي، چې دا مشرکان او یا يهود او نصارا. او درېمه طبقه بیا هغه ده چې د دنیوي ضرورتونو په خاطر باندې په خوله باندې د ایمان دعوه لري، البته په زړه کې د خدا عزوجل او د هغه د رسول د حقانیت عقیده نه لري. دا درېمه طبقه. نو باقي دا کافران بیا په خپل کور کې پر دوه تقسیمه باندې دي، یو هغه دي چې په خوله او په زړه باندې منکر، او بل هغه دي چې اواز په زړه باندې منکر دي، په خوله باندې هغه قائلین. نو دا روان آیاتو کې هغه دوهمه ډله بیانې. نو ان الذين كفروا سواء عليهم، او په دې آیاتو کې د دې اولی حصے په اول باب کې دوه خبره تشریح ده پیغمبر علیه السلام، چې یعنی ته دومره ډیر ځان به پریشان کوه چې د دوی په هدایت کې او د دوی پر هدایت باندې دومره زیات حریص یې چې د شپې او د ورځې ځان په پریشانی او تکالیفو کې اچولي، دا خلک ایمان نه راوړي. مطلب دا دی چې وړاله په دې کې د الله په علم کې ثابته ده چې خدای عزوجل هغه ته د ایمان توفیق نه ورکړي. ټول کافران داسې نه و، ځکه ډیرو کافرانو بیا وروسته ایمان راوړ. مراد څخه یو خاصه ډله ده چې الله عزوجل ته معلومه و چې هغه لکه د ابو جهل او عتبه او شیبه او دا کسان. ان الذين كفروا، یقینا هغه کسان کفروا چې هغه کفر کړی دي، سواء علیهم، فهغوی باندې برابر ده، انذرتهم کتاوی وویری ام لم تنذرهم یا یو نذری لا یؤمنون ایمان نه. نو دا د هغه کافرانو مربوط دي چې الله تعالی ته معلوم و چې عام کافران نه ورته مراد، بلکې په عام کافرانو کې خو یې ډیر ورسته ایمان راوړي. کفر په لغت کې د یو شي پټولو ته وایي، چې یو شی یو څوک پټ کړي. دغه بزګر ته هم په ځینو ځایو کې کافر ویل شي او په لغوي معنا باندې. د مثال په توګه دای دا تخم په ځکه کې پټوي. عام کتابو کې دا مشهور واقعه ده، طالبان هم ذکر کوي ډېر چې یو څوک وایي چې رأيت الكافر على الكافر في الكافر بالكافر، دا يمشي في الكافر. شپې ته هم کافر وایي ځکه چې انسان پټوي. ډېر شان ته دا وایي. په لغت کې کفر دا پټولو ته وایي. نو کفر ته کفر په لغوي معنا باندې ځکه وایي چې د الله عزوجل د احسان پټوونکی سي دا انسان، چې خدای عزوجل پر دې احسان کړی دی، دې پیدا کړي انسان یې پیدا کړي او دې د هغه انعام پټوي، دا هغه احسان پټوي، د احسان اظهار یې نه کوي. نو په دې خاطر کافر ته کافر هم وایي. او په اصطلاح کې د قران په اصطلاح کې د هغه ټول شیانو څخه انکار کول او یا د هغه یو څخه انکار کول چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام له طرفه و دې امت ته راغلي، یعنی هغه ټول شیان چې پر هغه ایمان راوړل فرض دي، د هغه څخه د یو څخه انکار کول یا د ټول څخه انکار کول دې ته کفر وایي. هغه شیان چې پر هغه ایمان راوړل فرض دي، دا هغه شیان چې پر هغه ایمان راوړل فرض نه دي، انکار کفر نه دی. کچا د دولسمې د خیرات څخه انکار وکړي نه کافر کیږي، او یا په دولسمه باندې خیرات کوي هغه نه کافر کیږي. ځکه دا د کفر مسله دا ډیره خاصه مسله دا ځای نه پټیږي. دا هغه شیان څخه انکار کول چې د هغه باندې عقیده درلودل، ایمان درلودل فرض دی. د یو څه انکار کول یا د ټول څه انکار کول دې ته کفر ویل کیږي. د شریعت په اصطلاح کې د کفر معنا ده. پر دغه کافرانو باندې دا برابر ده کته دی وبره او یا دی ونه بره ایمان نه راوړي. انذار د پیغمبر د پاره صفت وي، ځکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره راځي بشیر او نذیر. انذار په پښتو کې و د بیرېدلو په معنا راځي، لیکن په عربي کې د دې بیرې د پاره د تخویف کلمه کاریږي، او څوک چې څوک بیروي هغه ته مخوف وایي، یعنی بیرونکی. انذار په حقیقت کې هغه بیرې ته وایي چې دا هغه سره شفقت ملګری وي، او زیر تبشیر هغه زیر ته وایي چې دا هغه سره شفقت ملګری وي. د مثال په توګه لکه پلار شي یا مشر ورور یا یو بل عام مسلمان شي، بل مسلمان د یو لړم بیري چې دا لړم دی، نو په دا عین بیرونه کې شفقت هم ملګری، نو دغه انذار وایي. نو انبیاء علیهم السلام بیرون کې و سره د شفقت چې پر دې امت کې شفقت هم درلود.
نو کته دوی وبېره او یې نه بیره لا یؤمنون ایمان نه راوړي. علت بیانې د دې چې ایمان ولې نه راوړي. علت دی ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. ختم الله مهر لګولې دي الله عز وجل على قلوبهم داوی فزړونو باندې وعلى سمعهم داوی په غوږونو باندې وعلى ابصارهم داوی په سترګو باندې غشاوه فردده ولهم عذاب عظیم داوی د پاره لوی عذاب دی. سوال به وشي چې کله الله عز وجل داوی په زړونو باندې مهر ولګاو او داوی په غوږونو باندې مهر ولګاو پر سترګو یې پرده ور هواره کړ نو بیا خدا فاران مجبور دي الله عز وجل د دې په زړونو باندې مهر ولګوي پر غوږو یې مهر ولګوي او پر سترګو یې پرده ور واچول نو اوس کدي هدایت قبول نکي ایمان رانه وړي دا د دې څه ملامتیا الله تعالی د دې پر غوږونو باندې دا مهر لګولې دي نو بیا دې ته عذاب ویل ورکول کیږي. سوال خو ولاس جواب یې دادی چې الله عز وجل بندگانو ته په دنیا کې ټول کارونه د دوی په اختیار کې ورکړي او دوی په خپل اختیار باندې د خپل استعداد څخه استفاده نه کوي. زه مثال درته وایم یو سړی ته ډېری اوبه ته ضرورت لري او دته دلته یې اوبه پرتی کدی د خپل تندې باوجود په خپل اختیار باندې د اوبه چپکی نو خلک دای ملامت کوي چې تا ته خو د اوبو اختیار درکړل شوی او د اوبه دلته پرتی او ته ترې وې ستاسو ته ضرورت وو تا نه کړې قبولي رد کړې دا د ډوډۍ په اعتبار. نو الله عز وجل په دې انسانانو کې د دوی په اختیار استعداد یې شي په دې کې هغه قوت باطنی پروت وو چې کدی اسلام راوړل غوښتي وای اسلام راوړل خو دوی چې کله په خپل لاس باندې په خپل ګناهونو باندې خپل استعداد ختم کړي نو د الله عز وجل د طرفه پر دوی باندې دا مهر ولګول شو استعداد یې نسان. لکه څنګه چې یو تږي سړی په خپل لاس باندې اوبه واخې ضایع کړي نو دای د تندې په وجه مري خلک دای ملامت بولي. نو عین د دې مثال دا چې د خپل اختیار باندې خپل استعداد ختم کړي او چې خپل استعداد ختم کړي نو د استعداد د ختمېدو سره سم د الله عز وجل د طرفه د دته د حق د قبلېدلو توفیق صلب او الله عز وجل د تعین د توفیق د حق نور. اوس دلته الله عز وجل و فرمایل چې موږ د دې پر غوږونو باندې او د دې پر زړونو باندې مهر لګولې او په سترګو باندې پرده. د سترګو د پاره د مهر کلمه نه د کارېدلې وای دا ځکه چې په زړه باندې د هر طرفه خبره احساسي کله یو طرفه پر زړه باندې پرده واچول شي نو د بل طرفه خبره فهمي او دا رقم غوږونه هم داسې دي چې د هر طرفه څخه د خبرې ادراک کوي. نو کچېره په غوږ باندې پرده واچول شي دا باوجود خبره احساسي نو د دې لپاره مهر کافي و چې د ټولو طرفو څخه استعداد ختم کړي او سترګې چون کې د یو طرفه څخه لیدنه کوي د بل طرفه څخه بیا لیدنه نه کوي چې ور وانه نه یوازې پرده بس کفایت کوي. ځکه نو فرمایل چې پر سترګو باندې پرده ده نو باقي دوی په لوی لاس باندې خپل استعداد ختم کړي او الله عز وجل د دوی د خپل ذاتی عمل په وجه د دې څخه د حق د قبولولو توفیق صلب کړي. د دې څه یو بل ډېر مهمه مسله علماء راایستلې مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه په معارف القرآن کې لیکلي دي چې ګناهونه په دنیا کې د ګناهو بدوالی او د ګناهو سزا ده په دنیا کې چې الله عز وجل د بنده څخه د حق او د دین د نیکو اعمال توفیق صلب کړي یعنی بیا دې بنده ته د نیکو اعمال توفیق نه ورکړي. د ګناهو په دنیا کې وای دا سزا ده هر څوک چې په ګناه باندې اخته شي نو سزا یې ده چې الله عز وجل د څخه د نیکو اعمال توفیق صلب نیک اعمال زړه نه غواړي نشي کولای موقع ورته برابري ځای ورته برابري نه د جماعت المنځ وخت پسې نه وي دا الله عز وجل د څه توفیق صلب کړي که څوک په دا ګناه اخته وي هغه د خپل رب څخه مغفرت غواړي خطرناکه مسله حدیث کې راځي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي د ګناه په وجه د انسان په دې ځل باندې یو تور نقطه پیدا شي د دې تورې نقطې په وجه کې دا وایي نیک اعمال وکړه نو دا تور نقطه د څه کډيري سړی څه پاس د دې داسې مثال دی لکه برسپینو کالو باندې یو تور ټکی پیدا شي کته د دې غم خاري وکړه او دا تور ټکی ریسته کی نو خاري وځي صفا پاتې کنه وینو بیا نور څه خرنی قرار دا تورواري صلاحیت کی 12 باندې کالی داسې ویل کړي مستری کالی تک تور وی دا ظلم هم داسې حیثیت لري بیا به تک تور شي 12 به د شو او د بد فرق دور تکیږي
ښه او بد به یو رقم حصې حتی ډېر ځله به بد شي ښه ورته معلومیږي او ښه شی به بد ورته معلومیږي. او تاسو ډېر دا مثالونه دا د وینو تجربه کوئ. یو سړی پر ګناهونو باندې دومره کلک وي د یوې ګناه وروسته بله ګناه کوي بیا بله ګناه کوي بیا بله ګناه کوي او هیڅ احساس او فکر نو سره پیدا کېږي. چنانچه بعض علما وایي ان من جزاء السیئة السیئة بعدها، چې یقینا د بدی سزا ده چې الله عز وجل وروسته په داسې بله ګناه وکړي. دا د بدی سزا ده چې د یوې ګناه وروسته بله ګناه الله عز وجل کوي. او فرمایي چې وان من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، او د نیکی بدله وای دا چې الله عز وجل دا غي نیکی وروسته د بلې نیکی توفیق ورکړي. بس دا د نیکی او د بدی په دنیا کې جزا ده بدله یې چې الله عز وجل بنده ته ورکړي. دې کې ډېر فکر کول پکار دي. کوم خلک تاسو ګورئ دا د انسان زړه چې کله خراب شي دا باطن چې خراب شي د دې باطن د خرابۍ یوه ښکاره علامه به زه تاسو ته ووایم. دا روژه دا د مجاهدې میاشت ده، دا د خوارۍ او محنت میاشت ده. په دې کې په دې فکر کې د همیشه دپاره مه اوسېږئ چې خامخا به زه وبېږم، خامخا به تنده نه راباندې راځي، لوږه به نه راباندې راځي، بدخوابي به نه راځي. دا د مجاهدې میاشت ده. رمضان دا د رمز ساخته سوی دی. رمز وایي د یو شي ماتېدلو. په دې روژه کې د انسان شهوت ماتېږي. شهوت دغه د نفس تقاضا ته وایي. شهوت یوازې دغه جنسي خواهش پوره کولو ته نه وایي. شهوت تقاضا د نفس چې کوم شی دی دغه ټولو ته شهوات وایي. نو د نفس تقاضا په روژه کې ماتېږي. خوب به دې کم وي، د شپې به عبادت کوي، د ورځې به عبادت کوي. نو په دې روژه کې الله عز وجل پر دې خپلو بندګانو باندې حلال شیان حرام، خوراک شک دا حلال دی، بلکې الله عز وجل امر باندې کړي کلوا واشربوا، تاسو خوراک وکړئ ویې څښئ ولا تسرفوا، اسراف مه کوئ. نو دا خو عادي امر، کم از کم که امر د پاره د وجوب نه دی، امر د پاره د استحباب خو به وي. او کبیل فرض ته په دې کې قرائن مراد نه کې د مجبوري په حالت کې نو بیا خوراک څښک فرض واجب. نو باقي الله عز وجل د دې خوراک او د څښک امر کړي، لیکن په روژه کې د سهار د سپېدو د چاودلو څخه د ماښام د لمر تر غروبه پورې پر تا باندې خوراک حرام کړي، څښک یې در باندې حرام کړي. د کور والا سره ستا جائز تعلقات په ځینو وختو کې عبادت دی دا یې پر تا باندې حرام کړي. نو چې کله حلال شیان حرام سول، نو کوم شیان چې حرام و د اوله سره هغه په طریقې اولا پر تا باندې حرام سول، د هغو په حرمت کې شدت راغی. لکه څنګه چې د صالح اعمالو په کولو کې شدت راغی، یو فرضي عبادت کې د اویاو برابر شو، یو نفلي عبادت کې د فرضو برابر شو. ستا د خولې بوی الله سبحانه وتعالی ته د مشکو تر بوی خوښ شو، او ستا دپاره الله عز وجل دا اعلان وکړي چې الصیام لی وانا اجزی به، روژه زما دپاره ده بل هیڅوک د دې ثوابونه لیکلی نشي، حتی ملایکه هم ثوابونه نشي لیکلی. یوازې الله عز وجل وایي دا زه ثواب ورکوم او بدله یې زه ورکوم. دا دومره عظیم عبادت چې ټول کال د عرش لاندې په دې باندې ملایکه اخته وي چې جنتونه مزین کړي د دې روژې دپاره، او ستا څخه ټول شیاطین بند شي. لیکن د دې باوجود که یو سړی په دې روژه کې په ګناهونو اخته وي، بیچاره په یولسو میاشتو کې د جماعت لمونځ نه کوي، بیا هم د سهار جماعت د ده څه قضا وي، او ټوله شپه په ورکو ورباندې تېره شي، ورځ په غیبت ورباندې تېره شي، ورځ په بهتان او د نورو خلکو په غوښو خوړلو ورباندې تېره شي، په حرام کاروبار ورباندې تېره شي. تاسو فکر وکړئ دا زړه به څومره تور شوي، دا زړه دومره تور شوی دی چې د دې روژې عظمت لا هم پر ده تاثیر نه دی. ډېر کسان به تاسو ویني، دا ځوانان به تاسو ویني، دا روژه یوه میاشت ده دا تېرېږي، نن عادت د دې روژې څلرمه چې مخ راګرځئ بیا به تېر شي. خدا یو ډېر لوی نعمت دی چې الله دې خپلو بندګانو ته وکړي. نو دا د زړه بدوالي او ښوالي په دې روژه کې ښه معلومېږي. د کومو انسانانو زړونه چې دومره بد شوي د ګناهو په وجه هغه زړه کې هغه قوت ختم وي. نو په دا روژه کې هم چې ټول خلک په عباداتو اخته وي، دی بیچاره عبادت نشي کولی، د عبادت توفیق لا الله نه ورکوي، په روژه کې الله نه ورکوي، حالانکې شیطانان هم بند. دا د ده باطني خرابي ده، دا باطني خوب اوس تر دغه اندازې رسېدلی. تهجد څه کوي چې پاته دی، د سهار جماعت څه کوي چې پاته دی. ځینو علاقو کې دا د جماعت لمونځ د سهار ناوخته کېږي، ځینې کسان بېدېږي. دا خوب مه کوئ، یوه میاشته دا تېرېږي، دا بدخوابي پروا نه لري. په روژه کې بدخوابي خوند کوي چې څومره سړی پکښې بدخوابه وي دغونه خوند کوي.
او دومره ډیر مې بيدیږي دا د ورځې بیا ځینې خلک به ټوله ورځ په خوب تیري مولانا محمد یوسف دیانوی رحمت الله علیه لیکلي دي چې دا خوب هم په روژه کې ډیر خوب کول دا مکروه عمل ډیر خوب هم سړی نه کوي بس څه پکې بدخاوي ستړي بس په دې کې خوند وي د شپې هم بېله هغه شپې لنډې وي بس دا شي او تر ټولو مهم عبادت په روژه کې وای د قرآن تلاوت ځکه د روژې د قرآن کریم سره خاص تعلق دیوبند کې دا اوس د دې تیاری روانه وه چې د روژې د اولي څخه هلته خلک اعتکاف ته داخل شي د دیوبند د مدرسې محتمم وویل 1400 کسان تر 1500 کسانو پورې په روژه کې دلته اعتکاف او 10,000 کسه طالبان د روژې اولي ته هلته ځان رارسي مدرسه رخصت شوي 10,000 کسان هلته د سبقانو لپاره د آینده کال لپاره تیاری خلک داسې په عباداتو باندې د عاشق وي عبادات کوي کوشش دا وشي چې د روژې د اول سړی اعتکاف شروع دنیا ته طلاق وایي حضرت علي رضی الله عنه واقعا اورېدلې زرار ابن زمره رضی الله عنه وایي په یوه ورځ ورغلم علي رضی الله عنه په محراب کې وایي ولاړ ډېر سخت یې وایي ژړل د خپله ژړه مبارکه په لاس کې وایي نیولې وه داسې په دې محراب کې تاوېدی لکه مار چې خوړل یتململو تململ السلیم او بیا یې دا ویل دا دنیا ته ویل چې الی تشوفتی و الی تغررتی اے دنیا تا ځان ما ته شایسته کړی دي او تا ما ته دوکه راکې انی قد بتتکی ثلاثا یقینا ما ته 3 طلاق باندې طلاق کړ مجلسو کې حقیر ستا مجلس ستا صحبت حقیر دی عمر کې قلیل ستا عمر ډیر لږ دی ډیر لږ عمر دی یو څو زمانه د بار لمنځه دی او بیا دې پر دې باندې ډیر زیات وژړل چې سفر انتهایی وښت سفر دی او سامان مو لږ ورته جمع کړی دی او لاره ډیره وحشتناک لاره الله دې رحم وکړي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم لدی دفار عذاب عظیم لوی عذاب دی نو په دنیا کې د بدو اعمال سزا دا الله ورکړل چې پر زړونو باندې مهر ولګېدي پر سترګو یې پرده راغلل او پر وژو یې مهر ولګېدي یعنی توفیق د نیکو اعمالو ځینې سلب او د آخرت سزا یې دا ده چې عظیم عذاب به الله عز وجل ورکړي بله مسله د دې سزا راووتله چې د ناصح نصیحت په هر حال کې مفید دی څوک چې چاته نصیحت کوي دا نصیحت په هر حال کې خیر دی وصداری رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله عز وجل فرمای چې پر دوی باندې دا برابر ده کته دې ته نصیحت کوي کې نه کوي دې ایمان نه راوړي خدا نو ته فرمایي چې پر تا برابر بلکې ستا نصیحت په هر حالت کې مفید دی ولو کدا هغه پر زړه باندې مهر لګولي اگر کدا هغه پر غوږونو مهر لګېدلې پر سترګې پرده خو ستا نصیحت همیشه فائدہ رسی تا ته فائدہ رسی چې ستا مخاطب قبول کی کوي نه قبول د دې ځای دا مسله راغله چې مسلمان ته ستا خبره کول ضرور مسلمان ته ګټه رسی کبیل فرض دا مسلمان ستا خبره ونه مني نو تا ته خو ګټه رسی تا ته فائدہ رسی موږ په یو لوی غلطی کې واقع هغه دا ده چې همیشه زموږ او تاسو دا فکر او سوچ وي چې پلاني ته خبره د حق نه کوو نیکه خبره نه ورته کوو په نیکو باندې نه امر کوو ځکه وای دا یې نه سره مني پایستا خبره کله مني دا ډېره لویه غلطي ده چې موږ پکې واقع دا منل زموږ کار نه دی منل د الله سبحانه وتعالی کار دی چې د چا په زړه کې دین ور محبوب کې فورا به ومني او کې د چا په زړه کې الله عز وجل دین ور محبوب نه کوي چې ته هر څونه مهنت وکې نه لیکن ته ورته وایې استاد ذمہ داری ده اولاد ته به دی وایې ورور ته به دی وایې قریب ته به دی وایې به البته د ویلو لپاره هم درې شان ضروری دي اول خبره دا ضروری ده خبره به حق خبره کوي حق خبره وکړي د ځانه خبره نه کوي او دومره خبره دا ده خبره به په حق نیت باندې کوي په دې نیت باندې کوي چې ځان تر هغه شبولې او دریم خبره به په حق طریقه باندې کوي یعنی د محبت په انداز کې دی کوي عموما دا ځینې کسان چې دا ژره یا خریلی وي یا یې لنډکړي ما نه پرې شي ورته ویلي مې دي یا په اشاره کې او یا مخامخ صراحتا ویلې فائدہ کوي
دوه درې واره سر نه په ګرځولې اخر الله عز وجل توفیق ورکړي دا ژوند پرېږ اوس هم په دا روزه کې ډېر ځوانان دا ژوند پرېږدي نو چې الله عز وجل په روزه کې توفیق درکړي دا د خدای عز وجل نعمت دی احسان دی پر تا باندې د دې شکر ادا کړه او د دې شکر اداینه دا چې پر دې باندې دوام وکړي په دې باندې سړی نه شایسته کېږي چې دا ژوند رسول لنډي او یا اخري دا الله عز وجل او د نبی عليه السلام د محبت په خاطر پرېږده د الله د محبت خوند په خپل ځل کې احساس کې د خدای په خاطر چې سړی کار وکړي ورسته ډېر خوند احساسي زه یو مثال درته وایم تاسو به الله د بیري جوړلی وي د الله د بیري چې سړی وژاړي ورسته په دې ځل کې یو خوشحالي احساسي دا داسې خوشحالي د سړی بیانولای نشي خو ډېره زیاته خوشحالي نو کله خدای او د خدای د رسول د محبت په خاطر دا ژر سړی پریږدي صرف په دې خاطر چې دا د سید الرسول صلی الله علیه وسلم کار یا واجب یا سنت یا هر شی خدای الله د پیغمبر طریقه بس دې د خدای او د خدای د پیغمبر د محبت په خاطر پریږدي نو بیا په دې کې خوند احساس کې الله عز وجل بیا توفیق ورکړي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين درېمه ډله بیانې چې په خوله باندې د ایمان دعوه کوي او په زړه کې ایمان نه لري اوله ډله متقیان دویمه ډله محض کافران درېمه ډله منافقان بیان ومن الناس دا درېمه خبره ده پنځلس قبیح صفاتونه پنځلس بد صفات د منافقان بیان ور قرآن کریم د دې لپاره دی چې موږ عمل ور باندې دا صفات بیانېږي دا پر ځانو باندې عرضو کرا پکشي کې وا استکو به ځکه دا صفات د منافقانو صفات دي دا باید په مشکل نه په مؤمن کې باید دا صفات دي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس او ځینې خلک من هغه څوک دي یقولو چې وایي آمنا بالله موږ په الله باندې ایمان راوړی دي وباليوم الآخر او د آخرت په ورځ مو ایمان راوړی دي وما هم بمؤمنين الله فرمایي وما هم بمؤمنين ندي دوی بمؤمنين ایمان لرونکي دوی ایمان راوړی نه دوی خدا وایي لیکن ایمان یې راوړی نه ځکه کوم ایمان چې الله دې غواړي دوی هغه ایمان نه دی راوړی بلکې په خپل باندې دعوه د ایمان کوي دلته یو مسله علما دا بیانوي چې دا د منافقانو صفت دی چې په خپل باندې ایمان لري په زړه باندې ایمان نه لري عقیده نه لري دا منافقان او منافقان دا د نبی کریم علیه السلام په زمانه کې په وخت باندې معلوم و پیغمبر علیه السلام ته وحی راتللی حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله عنه ته پیغمبر علیه السلام د جنو منافقان لیستو کړی باقاعده لکه هغه د کتاب په شروع کې فهرست و دې کې د منافقانو نمونه وتشو دي او چون کې دا د راز مسله و نو حضرت حذیفه رضی الله عنه اعلان نکړ ولی چې دا د پیغمبر علیه السلام راز البته ځینې منافقان په خپل علائم باندې معلوم و چې دلته صفات د بیانې علائم بیانې اوس مسله دا ده چې زموږ په زمانه کې هم منافقان ستان او کنيست اوله خدا خبره یاد وساتئ یو منافقت دی او یو د منافقت علامات دي منافقت او د منافقت علامات دا فرق سره دی زي مثال درته وایم د اور ګرمېدل او اور فرق سره لري د اور په ګرمۍ باندې بل شي اور نه او په اور باندې اور اخ دا چې مثال په توګه یو پنکا دا یو د پنکې باد دی دا فرق سره لري نو منافقت او د منافقت علامات دا فرق سره لري دوم منافقت پر دوه قسمه دي یو منافقت عملی دی یو منافقت اعتقادي دی منافقت عملی دی ته وایي چې یو سړی عمل د منافق کوي د مثال په توګه دوکه‌بازي خبرو کې درواغ وایي په امانت کې خیانت کوي په بحث مباحثه کې ښکنځل کوي دا د منافق علامات خدا د مؤمن څخه صادرېږي سړی په خدای ایمان لري په آخرت ایمان لري عقیده لري مؤمن وي لیکن په خپل باندې دا خبرې نه کیږي دې ته موږ منافق نه وایي دې ته به توایي چې پتا کې د منافقت علامه ده پتا کې منافقت نشته د منافقت علامت ته بخشي دې ته منافق عملی وایي نو مؤمن هم منافق عملی کېدلای شي او منافق اعتقادي مؤمن نشي کېدای ځکه منافقت اعتقادي به دې ته وایي چې په زړه کې الله عزوجل او د الله رسول منینه العیاذ بالله عقیده نه ورته لري نو دا به منافقت اعتقادي
د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې منافقت اعتقادي وو، او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زمانه وروسته منافقت اعتقادي نشته، بلکې کوم سړی چې په زړه باندې آخرت او د الله دین ته عقیده نه لري، په خوله باندې اقرار کوي، دې ته زموږ په اوسنۍ اصطلاح کې ملحد او یا زنديق ویل کېږي. قرآن کریم کې الله عز وجل دې ته ملحد ویلي، فرمایي والذین یلحدون فی آیاتنا، او په احادیثو کې ورته زنديق ویل شوی، او زنديق او ملحد دا کافر دي. ځکه نو زموږ په زمانه کې به یوازې یا مؤمن وي یا به کافر وي، په مابین کې واسطه د منافقت نشته. هغه عملی منافق خو جنې ووتی، هغه مؤمن دی، مازې علامه د منافقت پکښې کېده، هغه مسله جلا ده. نو دلته د منافقانو صفات بیانوي چې زموږ په اوسنۍ زمانه کې دا زندقه او الحاد دي. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس او ځینې خلک من هغه څوک دي یقول چې وایي آمنا بالله، موږ په الله باندې ایمان راوړی دي، وباليوم الآخر د آخرت په ورځ مو ایمان راوړی دي، وما هم بمؤمنين، وما هم ندي هغوی بمؤمنين ایمان لرونکي، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صفات بیانی يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله دوی الله عز وجل ته دوکه ورکوي، والذین آمنوا او هغه کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړي، وما يخدعون او دوی دوکه نه ورکوي الا انفسهم، یعنی حال دا دی چې وما يخدعون دوکه نه ورکوي الا انفسهم مگر خپلو ځانو ته، وما يشعرون او حال دا چې دوی شعور نه لري، عقل نه لري. الله عز وجل ته خو څوک دوکه نشي ورکوای، ځکه الله عز وجل د نقص د صفاتو څخه پاک دی. دوکه چاته ورکول دا د هغه د نقصان دلیل دی. البته نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او عامه مؤمنانو ته کله کله دوی کېدلای شي ظاهرا دوکه ورکړي، په خپلو خبرو باندې هغوی خطا باشي او یوه رایه یې وربدلی کړي، لیکن چون کې د الله عز وجل او د الله و صالحو بندگانو ته ضرر رسول داسې دي لکه الله عز وجل ته ضرر رسول، او د الله عز وجل رسول ته او بندگانو مؤمنانو ته دوکه ورکول لکه خدای عز وجل ته چې دوکه ورکول کېږي. ځکه نو الله عز وجل دا د مؤمنانو سره د دوی د دوکې کار د خپل ځان سره دوکه وبلل. مطلب دا چې دا دومره لوی جرم دی لکه دوی چې الله سبحانه وتعالی ته العیاذ بالله دوکه ورکوي. معلومه شول چې مؤمنانو ته او رسول ته ضرر رسول ډیره تاواني خبره ده، او دا د الله عز وجل د غضب د راتلو ذریعه ګرځي. نو اول صفت یې دا دی، بلکې یخادعون الله دوکه دوی ورکوي الله عز وجل لره، یعنی د الله رسول لره، والذین آمنوا او هغه کسانو لره چې ایمان یې راوړی دی هغه ته دوکه ورکوي. وما يخدعون حال دا دی چې دوی دوکه نه ورکوي الا انفسهم مگر خپلو ځانو لره. په حقیقت کې دوی ځانو ته دوکه ورکوي، ځکه چې د دوی د دغو اعمالو په وجه الله عز وجل ناراضه کېږي، او الله عز وجل د دوی په ګناهونو کې زیادت راولي، تر څو چې درجه په درجه باندې د کفر تر اندازې ورورسېږي، او آخر الله عز وجل راونیسي، او د آخرت د همیشه نیکبختیو څخه محروم او د همیشه بدبختیو سبب وګرځي. نو دا په حقیقت کې ځان ته دوکه ورکول دي. لکه یو سړی چې یو چاته حرام مال ورکوي او یا په دوکه باندې 2 نمبر شی ورباندې خرڅوي، نو ظاهرا خو د نظر دا وي چې دا مې هغه خطا ایستي، حالانکه په حقیقت کې ځان ته دوکه ورکړي. دا په دې خاطر چې دا هغه څخه به تا پیسې حاصلې کړي، لیکن تا د دې په مقابل کې خپل نیک اعمال دا هغه ته ورکړه. د قیامت په ورځ باندې چې کله بل هیڅ سامان نه وي، نه مال وي، نه درهم وي، یوازې ستا صالحه اعمال وي، او ته دومره ورته محتاج یې چې زوی لور کوروالا دا ټول پر قربانه یې یوه نیکي نه ورکوي. دغه سړي ته چې دوکه دې ورکړې ده دې ته دې ورکوي او خامخا دې ورکوي. که ستا زړه غواړي که زړه نه غواړي ورکوي. نو حقیقت کې تا آخرت ته هغه ته ډېره لوی ګټه ورسوه. خپل صالح اعمال چې ښه دې جمع کړي وه، په پاکټ کې دې پیچلي وه، ستا په در دې ونه خوړل، د هغه په در دې وخوړل، تا ځان په تاوان کې واچاوه. دا څومره لوی نقصان دی. اصلي نقصان دغه دی. الله فرمایي وما يخدعون الا انفسهم، دوی دوکه نه ورکوي مګر ځانو ته دوکه ورکوي. وما يشعرون پوهېږي نه بوقوفات، په خپل نقصان او ګټه باندې پوهېږي نه چې زموږ اصلي نقصان په کوم شي کې دی او ګټه مو په کوم شي کې ده. په کوم شي کې چې تاوان دی هغه ګټه بولي،
او کوم شي کې چې ګټه داغه تاوان بولي نو دوی شعور نه لري عقل نه لري ځکه په خپل نقصان باندې نه پوهي فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا نو اول صفت د منافقانو دا دی چې همیشه دیندار مؤمنانو ته یا اهل اسلام او مسلمانانو ته دوکا ورکوي په یو لار او په بل لار باندې مسلمانان خطا باسي د مسلمانانو پر اسلامي هیواد باندې د حمله د پاره مسلمانانو ته دا لار را مابین تکړه چې برک در جوړو څور لسکال ور باندې تیر سل برکه ور جوړ نه کی په ایمانونه د ډیرو سواخستل اسلامي خلافت ای ور ونړاوه او کفري عزائم ور باندې خپل کړل په ملک یې ظلمونه وکړل انسانان یې په قتل باندې ورسول پر خپل ګو باندې خپل کورونه جهنم وګرځول ته اوس پر لا یو هغه کار چې دی وسره وعده کړي واغه نسو پر ځای خود دې په عوض کې اسلامي خلافت ور څواخستي ایمان یې ور څواخستي دین یې ور څواخستي دا د کافرانو صفت دی مسلمان باید په دې باندې هوښیار وي پوهی په بیا هم ځینې کسان ګوته توره کې العیاذ بالله وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزړونو کې مرض دی فزړونو کې مرض دی فزادهم الله ورزيات کې الله عز وجل هغوی لره مرضا مرض ولهم عذاب الیم ولهم داغوی دفار عذاب الیم دردناک عذاب دی بما كانوا يكذبون بما فوجد هغه كانوا چې دوی و یکذبون درواغ ای ویل دوم قبیح بد صفت الله عز وجل د دوی بیانې په قلوبهم د دوی فزړونو کې مرض دی مرض دا عام دی مرض لکه څنګه چې موږ او تاسو ظاهری حالت د انسان د وجود ظاهری د بدن د حالت خرابې دي ته مرض وایو همدارنګه د زړه او د باطن خرابې ته هم په شریعت کې مرض ویل کیږي مرض په لغت کې وایي د یو شی د خپل اعتدال او عادي حالت څخه وتلو نو انسان چې مریض شي د خپل عادي حالت څخه ووځي په بدن کې کمزوري راشي نو دغه شی د باطن هم د انسان د خپل عادي حالت څخه وځي کله انسان په حسد مبتلا شي کله په کفر مبتلا شي کله د بل مسلمان سره په کینه او بغض مبتلا شي کله د مال او د شهرت په محبت مبتلا شي دا د مال او شهرت محبت چې د انسان سره پیدا شي چې خلک زما صفت وکړي حدیث کې راځي وای دا دومره تاوان دي چې پر یو رمه باندې دوا ورژ لیوان ور برابر شي وای دغه لیوا به دومره فاسده نکي لکه د شهرت محبت چې د انسان ایمان ور فاسدي د انسان ایمان دغه څه ور فاسدي تر دې لا هم اشد ور فاسدي چې یو دوا ورژ لیوان پر یو رمه باندې ور پیر شي دا رمه دونه نه فاسدي لکه دا د شهرت او د مال او د جاه محبت دا ځینې انسانانو کې دا د جاه او د مال محبت ډېر وي همیشه په دې خوا باندې وي چې چا ولې زما خبره را رد کړه همیشه په دې خوا باندې چې ولې چا چمپلان راته سم نه کړه ولې مې چا لاس را مچ نه کړي دا ټول د دې علائم دي چې د دې سړي ځان خوښ دي دا د ځان محبت ډېره خطرناکه مسله ده دې څه ځان ساتل پکار نو مرض الله عز وجل فرمایي د دې په زړونو کې مرض دی مطلب دا چې د مسلمانانو او د دین عقیده نه لري او یا د مسلمانانو پر ترقی باندې حسد کوي په دې وجه باندې پریشان دي فزادهم الله ورزيات کوي الله عز وجل هغه لره مرض الله دا مرضی ورزيات نو هم په ظاهری مرض باندې اختص ول هم په باطینی مرض باطینی مرض خو دا و چې اسلام ته عقیده نه درلودل او د مسلمانانو په ترقی باندې حسد ورسره و پزړه کې دا مرض او الله عز وجل د دې دا مرض نور څه ورزيات مسلمانانو ته ترقی ورکړل د دې زړونه سوځیدل نور پریشان کېدل نو داغه باطینی مرض ای ظاهری وجود تم تاوان ورساوه ځکه حاسد سړی وای همیشه په باطینی مرض خو مبتلا دی چې حسد دی ظاهرا هم د حسد د انسان وجود ته تاوان کوي حسد وای دی ته چې د بل پر نعمت باندې پریشان ہے چې الله عزوجل بل چاته نعمت ورکړي ته د هغه د نعمت ته زوال تمنا کوي نو خدای الله عزوجل خپل کار دی چې چاته نعمت ورکړي چاته نور کوي کسړی په دې تمناوي چې کش کې د نعمت زائل شي بس په دې حسد باندې بدی غمجن وي نو دا غم او ډیر ګروم او فکر د انسان پر عقل او پر وجودم تاثیر کوي او باطن ته تاوان ورسېږي ولهم عذاب الیم د دې د فار دردناک عذاب دی بما كانوا یکذبون بما بسبب د هغه کانو چې دوی و یکذبون درواغ ویل یعنی د درواغ دعوی کول د ایمان چې موږ ایمان لرو نو دا دریم صفات شو یو خدا چې مؤمنانو ته دوکا ور کول دوم قبیح صفت یې داو چې په زړونو کې حسد درلودلی د مؤمنانو په ترقی باندې خوابدي و او دریم بد صفت یې دادی چې درواغ ویل
د دروغ دعوه یې کول. ګوري دا درې سره بد صفاتو کې الله عزوجل دا دریم بد صفت ذکر کوي چې دوی ته به عذاب پر دغه صفت باندې ډیر ورکول کیږي. مطلب دا چې دا ټول بد صفات و، خو تر ټولو بد صفت به دا دروغ ویل دي. ځکه دروغ دا د یو عاقل انسان لپاره ډیر سخت کمزوري ده چې دروغ وایي. چنانچه مشرکانو سره د دې شرک کاوه، سره د دې چې هغوی په شرک باندې اخته وه، د خدای عزوجل د ذات عقیده یې نه درلود، د آخرت عقیده یې نه درلودله، د هغه باوجود یې دروغ نه و. د دروغ څخه ځان ساتي. دا دروغ ډیر بد صفت دی او دا د یو ډیر کمزوري دني انسان، یعنی د فس فطرت انسان عادت دی دا دروغ ویل. د دروغ څخه ځان ساتل پکار. ابو سفیان چې د ایمان نور راوړي چې کله هرقل را اوغشتي نو دی وایي زما چې د نبی علیه السلام په مقابل کې د کومې پوښتنې کولې ما تر پایه داسې خبره نه ده پیدا کړې چې هلته زه دروغ وایم، ځکه دروغ د ځان دپاره عیب ګڼي. نو الله فرمایي بما کانوا یکذبون، د دوی دپاره دردناک عذاب دی بما په سبب د هغه کانو چې دوی ویکذبون دروغ وایي. واذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. واذا قيل لهم سلرم قبح صفت بیانی. واذا قيل لهم کله چې بغویل سول دوی لره لا تفسدوا في الارض تاسو فساد مخبروي فمزکه کې قالوا ویل به انما نحن مصلحون، یقینا مجیو، انما نحن یقینا مجیو مصلحون، اصلاح را وستون کې. سلرم قبح صفت الله عزوجل د دوی دا بیانی چې دوی فساد ته اصلاح ویل، ځانونه یې د دې پر ځای چې مفسدین و مصلحین ګڼل او خپل بد فاسد عمل یې د اصلاح عمل ګڼي. دا یې به بل کاو درخیه کول. درخیه دا چې مسلمانانو ته او هغه خلکو ته چې مؤمنان او چې ورته ویل چې دغه کارونه مه کوئ چې په مسلمانانو کې فساد خپور شي، د مسلمانانو تر مابین اختلاف او تشتت او افتراق راسي او یو پر بل باندې بد ویل شروع کی او د الله د نبی په مقابله کې بدې خبرې مه کوئ. دوی به دا کار فساد نه بلی بلکې دا به صلاح بلل او دا به اصلاح بلل او خپل به په فسق باندې په فساد باندې اخته و چې دوی مفسدین و خو ځانونه به مصلحین ګڼل. الله عزوجل فرمایي واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض چې کله به دوی لره وویل سول لا تفسدوا في الارض تاسو فساد په مځکه کې مخبروي، ان قالوا دوی به وویل انما نحن مصلحون، یقینا مجیو مصلحون، اصلاح راوستون کې. انما کلمه یې پر داخله کړې ده، یعنی دا خپل فساد یې په خپل عقیده شکار غني او پر دې اعتقاد. نو څلرم قبیح صفت یې فساد خپرول و. فساد عام دی د عقیده په اعتبار باندې په خلکو کې فساد خپرول، خلکو ته په دین کې شکوک او شبهات پیدا کول، د اعمالو په اعتبار باندې فساد خپرول، انسانانو ته د ناروا او د حرامو کارونو ترتیب برابرول، وسائل او اسباب ورته برابرول، زمینه ورته مساعدول چې هغه اسباب چې خلک په گمراه کیږي لکه دا غربي رسنۍ دا د کافرانو د طرفه جوړې شوي رادیوګانې او په هغو کې بیا ځینې داسې کمزوري انسانان ناست وي چې خلکو ته پر دین اعتراضات ور پیدا کوي. دغسې رسنۍ یا دغسې اخبارات، دغسې مجلې، دغسې ټلویزیونونه. او اوس خو بیا یو لویه فتنه دغه فیسبوک دی. دا فیسبوک یوازې او یوازې هغه خلک کاروي الا ماشاء الله چې ټول بیکاره، بېهوده او بد اخلاق چې تاسې وګورئ دا ټول د بد اخلاقو خلکو کار وي الا ماشاء الله. ځینې خلک به یې ښه کاروي خو هغه ډېر لږ دي، د ګوتو په شمېر باندې. بس دغه خبرې دي، یو پر بل باندې اعتراضات، په دین کې اعتراضات، دغه کار دی. ټول خلک بیا اوس په دې باندې مبتلا دي، دا ځوانه طبقه ټول په دې کې مبتلا دي او دا یو لاس موبایل ورته رانیولی د همدې دپاره استعمالوي الا ماشاء الله. ځینې خلک ښه خلک پکښې کې قالوا انما نحن مصلحون. نو دا به ویل چې موږ اصلاح راولو، فساد ته اصلاح ویل دا یې پنځم قبیح صفت. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الا خبردار انهم یقینا دوی هم دوی المفسدون فساد اچونکي دي ولكن لا يشعرون، لیکن دون خبره ده لا يشعرون، شعور نه لري، پوهیږي نه. یعنی دوی خپل په فساد باندې اخته دي او فساد ادا دي چې دا د دوی جهالت او غباوت دي. انتهایی کن ذهن او جاهلان خلق دي، په دې باندې لا نه پوهیږي چې هنر او عیب څه شي. خپل عیب ته هنر وایي او د بل هنر ته عیب وایي. دا د دوی پر جهالت او بیعقلی دلالت کوي چې په دې باندې پوهیږي. لکه دا بعضې بېدینه انسانان د کافرانو څخه متاثر خلق او یا کافران چې د مسلمانانو پر نیکو کارونو باندې رد کوي
هغه د بشریت او د جامعې د خارو څلوري کار بول الان کې د دوی عیوب دوی هنر بولی او د خلکو هنر ته عیب وای مولانا محمد یوسف دیانوی رحمت الله علیه ته چا سوال کړی باب کې مسائل او انکا حل کې ورته ویلي دي چې ماته یو عیسائی وویل چې دا ستاسو دین چې دی دا اسلام دا ډیر د دې غت دین دی دا ولې د دې غت دین دی سړی شراب چشل غواړي ستړي اسلام اجازه نه ورکړي دا د روح اسانی پکار روح دا غواړي چې یو سروز واوري یو تفریح وکي اسلام د دې اجازه نه ورکړي د جواب ورکړی دی چې ستان دیوال غلط سوی دی اصل کې د روح او د نفس فرق نه دی کړی د چې دا د کوم شانو شودنه کړی ده د نفس غشتنه ده د روح غشتنه نه ده ځکه نو الله ته مقرب انسانان په دې کارو پریشان کیږي معلومه سول چې دا د نفس غشتنه ده دا حرام کارونه دا د نفس غشتنه ده دا د روح غشتنه نه ده روح همیشه د ګنده کار اساسغلی نفس همیشه د ګنده کار تقاضا کوي نو د روح او د نفس فرق شته نو دا بیچارهګان روح په نفس بدل کړي او په دې باندې پیدل نه الله فرمایي الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون الا خبردار انهم یقینا دوی المفسدون فساد چون کی دي یعنی دا د دوی د جهالت او غباوت بیان دی چې خپل عیب هنر بولی ولكن لا يشعرون فوهیجنا چې هنر او عیب څه دي اوس دا خو د دوی خپل د ځان کار د نور په باره کې بیا څه نظر د نور هنر به عیب بلی خپل عیب هنر غني او د نور هنر به عیب غني الله فرمایي و اذا قيل لهم چې کله به ویل شول لهم دی لره امنو ایمان راوړي کما امن الناس کله څنګه چې خلکو ایمان راوړي دي قالوا نديب ويل انؤمن ايا مج ایمان راوړو کما امن السفهاء لك بعقلان چې ایمان راوړي دي الا انهم هم السفهاء خبردار دوی الا خبردار انهم یقینا دوی السفهاء كم عقل بعقلان او بوقوفان دي ولكن لا يعلمون لیکن پوهیږي دوی خپل بعقلان دي پوهیږي چې د صحابه کرامو هنر چې ایمان دی هغه عیب غني او خپل به ایمانی چې عیب دی دا هنر غني صدق الله